خبر را مخې ته شوی دی چې حمید الله ټیک ټاکر ملګري ټول حقیقت راښکاره کړی دی چې حمید الله څنګه قتل شو، ته تمانچه چا ورکړله او د په تمانچه باندې بوډ ولي وښو او تمانچه یې ولې نه وه چک کړې. خو چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبره ورغارئ کوڅه پورې چې زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړئ او موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه وغږئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. حمید الله ټیک ټاکر ملګري ټول حقیقت راښکاره کړو، ورته وایي چې زه ورسره په ډېرو ټیک ټاک ویډیو کې هم راغلی وم، ما ورسره ډېرې زیاتې ویډیوګانې هم تاسې کړې وې، زما ډېر پوخ ملګری و. خو په دغه وخت کې ورسره زه هم غلطه تللی وم. مونږ ویلي چې مونږ به ټیک ټاک ویډیوګانې سازي کړو، خو حمید الله سوچ وکړو ویلي زه به د ملګري دا تمانچه راواخلم. خو چې حمید الله د ملګري نه تمانچه راغلې ده، نو هغه ملګري ورته ویلي دي چې ته بس تمانچه مه چک کوه، تمانچه ما چک کړې ده، تمانچه کې نه کارتوس شته سم پکې نشته دی، بس ته خالي په تمانچه باندې ویډیو ساده کا، ګوتې پکې مه وهه. خو حمید الله د هغه ملګري خبرې ونه منلې او تمانچه باندې اول بوډ وهو او بیا یې په خپل سر باندې ځان ته کېښوسته او کوتري کې چې څنګه لاس ورکړو نو هغه ګوته په کوتري باندې ولګېده او دا د هغه په وجه باندې ډېر بېدردۍ سره قتل شو. دوستانو د حمید الله ملګری په جرا شو، وی ویلي چې په دغه وخت کې مونږ کله سري کړو زمونږ د شپو نه ځمکه وتښتېده، مونږ ویلي چې مونږ دې وخت کې اوس په کوم ځای کې وو، خو مونږ زر حمید الله اوچت کړو او هسپتال ته هم د وړو کوشش وکړو. خو چې کله مونږ حمید الله هسپتال ته وړو نو حمید الله په لاره کې ساه ورکړله او ډېر بېدردۍ سره قتل شو. دوستانو حمید الله ملګری وایي چې تاسو ټول د ټیک ټاک نه توبه وباسئ، ځکه چې ټیک ټاک یو پخاش ایپ دی، ځکه چې ټیک ټاک د وجې ډېر کسان مړه شوي دي. د دې نه مخکې په پېښور کې یو کس ډېر بېدردۍ سره ټیک ټاک په وجې خپل ځان قتل کړی و چې په ټیک ټاک کې به یې ویډیو پاریو ته نه تلله. حمید الله ټیک ټاکر هم ویډیو پاریو ته نه تلله، خو چې کله مړ شو نو په سوشل میډیا باندې ډېر زیات مخکې شو او اوس په ټیک ټاک کې په لکونو او په سوونو لایک را روان دي. دوستانو دا به اوس په هغه لایکونو باندې څه وکړي چې ته پکې خپله زندګي تباه او برباده کړله. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو هم خوښه شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.